زه طالبانو ته وایم 22 خزي بنه کوي ها 22 خزو سره نکاح مکروه ده کې نقصانات دي کنه شمارای چا چې ودونه نه لیکړي غوله پیدا کوي او چا چې کړي دي نو اوس مرته تجربه حاصله شي چې وای د کې خدا کارو اول نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې دا غیر رنگ ډیر توري هغه ځا شهواتي نه ښه طلبه ته خراب کی دویم نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې سرای رنگ سوري امزا شهواتي دریم نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې ډیره خسته یا ساتل نشي سلورم نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې ساري ګلګوتی هغه کې د رجولیت ماده ابي استا خبره نه مني پنځم هغه خص سره بواده نه کې چې داغه شونډي غټي دام د رجولیت ماده ده شپږم نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې غوګونه غټي دا میخه ده چې عقل مخل کمی وم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې ډېر وګدای یا قمقلای هغه ته جواب کې خبرو کې سوې ټول خلک به باندې خبر کی عقلم ضروری ده اتم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې ډېر لنډ هغه شریري نهم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې سترګې شنی وي الته حدیث کې راغلي دي کنه عینان اخضران لا خیر فیها لسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې ډېر غټای دروازه باندې نشی راتل هغه بیا ډېر غټه جاخه ده بچیم نه پیدا کی مریضیم ورته ډېر راځي یو لسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې هغه ډېر نری هغه چې یو بچي پیدا شي بس به ګرځاوه پاس پتاله هغه بیا یو ټیکسی ماخله لکه چې هغه بار وخت مریضي کی کنه دولسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې دا هغه عمر ډېر دیار لسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې څوک په عاشقي خان د چا معشوقي سره بواده نه کې بیا تاسو سره ژوند نه تیرای سلويخ کاله بعدم چې عاشق ولید زوړ تار پکې جنگي سور لسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې هغه کونډه سره واده خو رواده دا ور ناروا صورتونه نه دي دا اولاد د غیر اولا خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټول بیبیانې کونډه کړي بغیر د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او د حضور مقصد خو امت ته دین رسولو کنه پنځل لسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې په پندې ویختانی دې کې د رجولیت ماده ډېر د کم سړی چې په دې خو ویختان نه دام تروري ګوره دینم خیر نشي کاونه چا سره مچانډي والی کول او ته پلاره پنسیږي کا اسنه چې ترورو خېږي او چې خدای سره مواده کو نو ورته پنسیږي کا دا چې ویختانی دي کې رجولیت ماده ډېرې ښا سړی خو د چا خبره نه مني کنه او خزه خو تابعدار پکار ده ولسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې سترګې وړي دام شرعي اتلسم نمبر هغه خدای سره بواده نه کې چې هغه مولوی صاحب یاربا شي حدیث کې ورته خدانه وای یاربا شدي ته وای کور ندیبان دې نه پریږدي کله برازي او ټلیفونونه دی او غوبل دی کارینا سار نه وتله اوس چرته ورسېدي اوس جاده بد دماغ به ته خراب کی ناغې نه کار چرته کولای شي ټول خلک دی خدانو د کار وست او مزرم دی مزرم دی نو نسم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې سیالبی نه دی ته وي چې په واده کې یا په مړی کې د چا په غاړه باندې کمیس یا چادري ویني تا ته ایمال راوړه ما د فلانی خور هغه پلانې شه ده داسې کالی کړو داسې د سړی حالت ته نه ګوري خو خپل شوق پوره کوي شلم نمبر هغه خزه بنه کې چې مکارې بنګنه هر وخت سر تړلې سر می خوږي او پخې می خوږي او دا ته چې کور کې نه هیڅ نه خو چې ورشي بس کار می وران او سر او پخې او ورش او خيار خزال نه وي یوشتم نمبر خپلوانو کې بواده نه کې الته حدیث کې راغلي دي واده خودی د پاره مولوی صاحب واده کې دوه مقصد دی یو مقصد دا دی چې خپلوان د ډیر شنو دا خدای سره خپل دي سکه دویم مقصد دا چې ستا تابعدار وي نو چې ستا خپلوان وي کنه عقل ستا تابعدار او موتابه چلو به کول او پرتوب بده نه او کمیس بده نه هغه د بیا چرته عزت کوي کنه داسي او تشلیب هم کول او دا هم کول بس اخو عزت نه دویشتم نمبر د تر لور بنکه کبیا کې خپلوانو کې د ماما لور
ان د پلار خپلوان چې دي د کې دا ډوکو مسله ده کنه نافرمانی پکې ډېره او د مور په خپلوانو کې بیا تابعداري ډېره د مور خپلوان دا د وینې او د غوښې خپلوان دي او د پلار خپلوان د اډوکې دي نو اډوکې کلک نه او غوښه خو پستای کنه د پلار خور او د مور خور کې ډېر فرق د پلار مور او د مور مور کې ډېر فرق کم شفقت چې په مور کې اکل په پلار کې یا د مور مور کې ماما دغه طرفونه یا ترور الته حدیث کې راغلي د الخاله کالام خاله په شان د چانه دا د مور د کنه نو دا مې درته 22 خزي یاد کړې ها ته وایواله کدا بس موږ څنګه معلومه واده چې کوو اوس موږ معلومات نشته کنه